50 کال وشو چې ستړی شو. دا الله عظیم فضل او مهرباني ده چې په هیڅ حق وینا میں صرفه نه ده کړې. یو شی پاتیو به یو حدیث باندې عمل چاغا افضل الجهاد کلمت حق عند سلطان جائر. جابر بادشاہ ته یو حق خبره کول دا لوی جهاد. هغه حدیث باندې عملم الله د بوټو سے په وخت کې پورا کړي. زما دیدان نن 14 اگست ہے او 14 اگست د پاکستان د آزادۍ ورځ ده. 55 کال وشو. اوس په دغه ورځ باندې الله پاک په دې ملک څه مهرباني کړې و. الله پاک په دا مهرباني کړې و چې دا ملک د انګريز نه خلاص کړو او مسلمان ته په لاس کې ورکړو او آغاز د آزادۍ دا شیخ الهند کړو. آغاز د آزادۍ مولانا مدنی کړو. آغاز د آزادۍ مولانا ابوالکلام آزاد کړو. آغاز د آزادۍ مفتی کفایت الله کړو. آغاز د آزادۍ د انګريزانو د ورکولو ا د دیوبند نشوي. بیا په پیښور کې آغاز د آزادۍ مفتی عبدالرحیم پپلزئی مفتی عبدالقیوم دی کړي. د انګريز د لعنت نه الله د عمل خلاص کړو او مسلمان ته حواله کړو. انګريزان چتله د پاکستان مسلمانانو ورته ویلي چې خپکه گئی ما ستاسو ارث زمونږ بسرو چشم څنګه چې تاسو غړي گئی داسې به مونږم غړي. څنګه چې تاسو خزه میمانه بدلته غړي دي په کلبونو کې داسې به زمون خزم غړيږي. کوم آرام توبونه چې تاسو په دې 2-3 کاله کې دلته کړی دي ټول آرام توبونه مونږ یاد کړی دي او دا وکاو. نن بیګاله بکیږي کنه بنګ بنګ مکوي. نن بیګاله بکی چا وګدي پکړای جوړی کړی. پډین پلازا باندې د یوې جړه د پلاستیکو یو ګډای جوړه کړی ده پډین پلازا. نو هغه د ابل اورز راشي دادا نو هغه پلاستیک ګډای چې مې ابل اورز ولیدا اوس چې د دې کلو نه کمالکان پرونه را سره روان دي او نن را روانو نن بیګاله به تشریف په خبر سره وړي. نو اغین ځان سره په ډېټسنو کې دمان کې نولې دي او مغه چل ورته لکانو.
د مور وادم دی دویم میړه ته ودیږي که خزم دویم سړی ته ودیږي که خورم بل و سړی ته ودیږي ولې ګډېږي تاسو ذلیل قوم نه به دا ذلت نه وځي دا ډمتوب او کنجرتوب به تاسو پرېږدئ نه واورئ په خدای قسم درته خورم چې د اسمان ارادې ګوره دی پاکستان ته ښې نه دي د اسمان ارادې درته ښې نه دي دوه کاره وکئ د عیاشۍ مرکزونه ختم کئ ښځې کنټرول کئ ښځې په کور کې کېنوئ او د امریکې پوجا پاټ پرېږدئ که نه آسمانی به د حضرت نوح علیه السلام غوندې طوفان در باندې راشي تباه به شئ جاړئ به هغه عمري زندگی چې کومه ده ابم تباه شي نن د جشن پاکستان په ورځ باندې د الله شکریا دا کول پکارو چې مونږه د انګريز لعنت نه خلاص کړو او کدا الله د قانون مقابله پکارو څه پکارو نن پکار داو چې تھرو آؤٹ پاکستان چې ده خدای ته په سجده پروت وې چې یا الله تا د انګريز د لعنتی قانون نه مونږ خلاص نن انګريز قانون ستا په پاکستان کې وګوره په 55 کال کې یو فیصله ستا په ملک کې د الله په قانون نشو تاسو وایي چې د الله قانون موجود دی الله لوی دی کلاډ نکاله لوی نه لاډ میکاله زمون د مور میړو کا د لاډ میکاله جوړ کړي قانون نن سټاپ ملک په فیصله کیږي او په درویش کاله کې محمد رسول الله جوړ کړي قانون د خاور لاندې پروت دی دا ذلیل قوم چې مردار شي ناول دا د خار خلک مولا یو سلور ملوانه مون کور کې راغلي دي دا خاریان وای بجلیګر مولا ساڑھے پیچھے چیس کے مار دے چیس کے نہیں مارنا توڑے نن زمونږ د پښتنو خانان چي دي خانان 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 نه ده خر زامن خان خو به هغه توی په خوا چې لس کسبه په درستخان کې ناسته او لس په پاسې ده نن خان په بازار ته راوځي د پردي دکان کاوه چې راغوختي دلم یو پیاله ور کېو داسې بګور او چې پلار رواني کړي داسې بګور هغه ورځ یو ماته وای پلانې دې ته تلې ومه دا چړی مڼی مل تډیرو چړی مڼی ملسا ول چړی مڼی ما لعنت ستا په دې خلاصه چې دا خبره دی وکړه کمالک چې په کالج کې سبق وای هغه ته سټوډنټ وای کنه د لاډ میکاله انګریزي چې اے بی سی ڈی وای او 1 2 3 وای هغه سټوډنټ دی او چې سو قال رسول الله وای هغه چړې مړې دی دا
دا مردار چې مړ شي دي ټول مليانو او طالبانو ته ما ویلي دي چې وسم کېږي او دی مردار شي په دې خلک کې ورته متیازه کوي چینی منی دا انګريز قانون چې وایي هغه سټوډنټ دی د انګريز یونیورسيټي کې چې وی لا کوي او د قران یونیورسيټي کې چې وی دا چړي مړي لعنت په داسې ملک او لعنت په داسې قوم لعنت په داسې قوم چې موږ خلک به بیا راولي چې د قران سټوډنټ ته چړې مړي وای کنه وای اوس نه لګیاي غړي گئی اور ځان لبرش ور کوي چې فلانا خلوسی ته میں جی انت شاہ جی انس نے کہ میری اتنی ٹھیک نہیں ہو جاتی اس نے تیاری گئی لگے 50 کال کې ستاسو اصلاح نشو ستاسو تجربه نشو او ماغه چل دی و جتو دی کوتی اوته ان خلوتی وای ټول وای جتو دی کوتی اوته ان خلوتی او چې کوم ځای خراو مل ته ودرېږي قبل تشتا هر یو برا پسی زمارونو زبتا صلا حق گٹھم ویل بے کنه ویل دا پرونم چې جوړ کړی دي دا ګلډانګان دا دغه دا کونسلران دا څه رواني خدایم بنیاد وباسه چرته د سړی ځامن هم شي کوي چرته به سړی هم شي کوي خدای ته وګورئ سم شي هغه عمري او دایمي ژوند کې به بیا جاړي عمري او دایمي ژوند ستاسو په کې سخانه کې نه ده نه په پیښور کې ده دایمي ژوند چې ده ستاسو د خاور لاندې هغه کې به بیا جاړي و ازمکه کلنګ دې زور اور دی زمکه کلنګ دې زور اور دی ځوانان خوند کړي را لګي تش پالنګنا پرې کړی زمکه کلنګ دې زور اور دی ځوانان خوند کړي را لګي تش پالنګنا زمکه لګ حل براتوای زمکه لګ حل براتوای چې ستالان دي خلق سره گزاران کوي نا ما درې مړی لیدلې دي درې مړی دو مړی مې 300 کال پس لیدلې دي چې په چهره داسې مسکراهټ او تابل را پاسي او ما ترا غاړي یو مړی مې اتل سورځ پس د نوتی په دیره کې لیدلې ده راويستوي او کلی ته وړو ما ورته ډیر څه ویل چې مې وباسي ول نه دي ته غږ مکو زم لاړم ورپسې چې د قبر رومبه تخته را لری کړه او خدای قسم په کرسي ناستم دومره لړمان ته راو او دومره وختو په او داسې قرار شو چې ما نړ بوټو وته په سیکړ را سور شمو بجلیګر ته میزان راو زمون قبرونه با د لړمانو دی پوي زمون قبرونه با دور تنور سلور ملوانو باندې کار نه کی او بیا دا ملوانی چې دا تاور سره ټول کال سروزګاری او تمړ شي امولا بداوي چې دې خدای وبخي او بوي او سمام په کړي دي چې قران تلاوت کوي خپل مړو پسې بخي او روټي دې دلګانو نه وخوري
او پیسې هم دیوالي نغلي. تاسو خیال را داس وطن دی یا داس قوم دی. نن په دنیا هیبت راغلی دی. چاله بی پاس به الیکشن ته ودرېدی شي. کدا د اسلام ملک وې او دا د مسلمان ملک وې دې کې به دا شرط لګېدلې وې چې څوک د قرآن پاس یې هغه به الیکشن ته ودرېدی شي. پکارو کنو چې چاله قرآن ورزي چاله حدیث ورزي چپ شو کړکړو چاله قرآن او حدیث ورزي اب الیکشن ته ودرېږي. نن چا چې د انګريز قانون نه ویلې اب الیکشن ته نشي. مطلب څه دی؟ مطلب دا دی چې انګريز نه اب نشي ودرېده مسلمان بنشي ودرېده. دستا ملک دی یا دستا سو وطن. که زما په واک وې او چا زما منلې تھرو آؤٹ ملک با بایکاٹ کړی وې چې مونږ الیکشن نه کوو، مونږ د کابل غوندې انقلاب په پاکستان کې غواړو. یو طالب په بازار کې ولاړ ډنډه به ورسره وه مجالو چې هغه بازار کې ښځه ښکاره شوې وې یا هغه بازار کې چا د دکان نه غلا کړی. آنند چا د لاسه غرق نه دي اجوندی دي اجوندی دي. انشاءالله دا اغوی پلاس با الله دا امریکای ورمیگم ماتای څنګه چې الله دا غی پلاس د روس ورمیگ مات کړي. نعرہ تکبیر طالبان افغانستان امریکا. نن با الله دا امریکای غرور ماتای او شورو په شوه ده شورو په شوه ده کفه خو کومنګ خپې راکینګولې. زمونږ په پاکستان کې لوی کعبه چې ده د پاکستان حکمران طبقه کعبه چې ده هغه امریکا ده. التلار شي ورته سجده ولګي او ورته وایي چې سبحان صدر بش سبحان صدر بش سبحان صدر بش. چې را پاسي صدر بش په ملاوټه بوجو دا مزه کوه بش په خزه دا ټول پاکستان واچوم. تاسو به وګورئ د بش انجام. واجپای څه شه دی چې نن ته د واجپای علاج نشي کولای. تاسو له شرم نه درځي چې هندو تاسو سره یو ځای آزاد شوه دی یو لیس مکه ته چاوانه غستا تا آزاد شوه بنگال تانا لاړو د کشمیر سودا اوس تکه لګیاي ده هندو سره چې کشمیر والا هم ته سموي. کشمیر با ان شاء الله د اسلام دی ټکی. کشمیر به خدای د مسلمان نه بوز لیکن هر چا سره سزا او جزا په خپل نیت باندې کیږي. نو زما عزتمندو خدای ته وګورئ او د خدای غلوې ورځې ته وګورئ. والله کزم دشمنم والله کوي تباکه گئی غرقه گئی. خدای ته رجوع شي خدای سره رابطه او تعلق پیدا کړي. د عمل په سرکونو لویولو نه راټینګي. مل د غریب سره په درد باندې ټیکي. نن اره ورځ بجلی دومره پیسې ګرانه شو دومره روپے سوی ګیس لس
10% اگران شو پلانې 10% اگران خدای ته وګورئ یعنی غریب سره به چرته پکې لاندې نکین پکې لاندې وہی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی ہم کو تو میسر نہیں مٹی کا دیا بھی گر پیر کا بجلی اور چراغوں سے ہے روشن زدی پکیلان دی نشم کے ناستے ستا بنگلہ فری بجلی فری گیس فری محل فری خوراک فری گاڈ فری